सब ज़ेवर او د ټولو کلیوالو شکریا ادا کوو او باقاعده د دې پروګرام آغاز د تلاوت کلام پاک سره کول غواړم. زه مولوي غفار صاحب ته دعوت ورکوم چې د تلاوت کلام پاک پیش کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. زموږ د نن د دې ښایسته محفل صدر د پاکستان پیپلز پارټي صوبایي رهنما محترم شمس حمزازی صاحب د موږ سره په دې محفل کې ناست دی او دا د نن شمولیتي پروګرام زه د پیپلز پارټي له طرفه د ملک رحیم داد حمزازی صاحب شکریا ادا کوم چې د له موږ سره منډه ترنډه وکړه او دونه ښایسته ګیدرینګ یې موږ ته جوړ کړي. عزیزانو د وخت خو ده کمی بیخي ډېر خلک د شمس حمزازی و کاروان ته را روان دي. د هغه وجه دا ده چې خلک مایوسه دي له علاقې ځه. پر موږ باندې 15 سیاسي کاله پرسول و دغو ساده خلکو ته و دا کلو ته به کله دا رنګه سیاسي خلک رالو د قومیت په نامه به یې خطا کړو. د قومیت پر نامه به موږ ووټ ورکړئ چې پښتونواله ده، لیکن تاسې دا سپیرې ګلیانې او دا سپیره کلي وینئ چې په دې کې یوه تبدیلي هم نه ده راغلې. بیا د مذهب پر نامه باندې هم ووټ اخیستل سوی دی. هغه مذهبي تبدیلي موږ نه ولیدله. که د کلي یو سپیره ماجد دی و دښته مولوي صاحب دوباره نه دی راښکاره سوی چې راسئ که په علاقه کې اوبه نسم در کولی، روډ نسم در جوړولی، کم از کم دا ماجد به در جوړ کړم. نن په دونه جدید دور کې چې دنیا و اسمانو ته وخته، په دا کلي کې نه د اوبو نالیانې شته او نه د بجلي تنبې شته، نه یو د ژوند بل دا رنګه سهولت شته. عزیزانو دا سهولت موږ اټې موږ تاسې پیدا کولی شو چې موږ په خپله په ځان کې یو تبدیلي راولو. موږ کله ترو 5 کلوزه هر څونې نارې او بغارې وکړو او ګیلې وکړو. زموږ ستاسې دا ګیلې پالتو دي. کم سړی چې موږ اسمبلۍ ته لږلی وی دا سړی 15 کاله په اسمبلۍ کې ناست وي، په دا 15 کاله کې دا سړی یو تقریر هم نه دی کړی. او تاسې په خپله فیصله وکړئ چې موږ ملامت یو که دا سړی ملامت دی. زموږ په دفتر کې سهار یو سړی ناست وي و بل ته ویل وای بایجان اسمبلۍ خو سره راکټ ګاډۍ نه دی چې پلانه یې وروخته یې سټارټ یې کړله. دا اسمبلۍ ډېر زور غواړي، په دې کې به کښېنې تقریرونه به کې د علاقې حق به راړې. او دا سړي مجلس ډېر ښایسته مجلس وي. موږ غیر پړه لیکه سړی چې ډرایورینګ یې کولی، دا سړی ما ته اسمبلۍ ته ورولږلی او دونې غټ توقعات هم ځینې وابسته کړل چې دا سړی به بیا زما ستا پر ماجد خیال کوي، دا سړی به زما ستا پر ادره خیال کوي،
دا سړی به زما او ستا په غم او په خوشحالي کې را شریکېږي، دا سړی به ما او تا ته ترقیاتي کارونه راوړي. یو سړی چې په اسمبلۍ کې تقریر نشي کولی هغه به ما او تا ته ترقیاتي کار څه راوړي؟ شمس حمزه دا علاقه پر دا سړی ځکه راټوله ده چې دا سړی خدمت کړی دی. عزیزانو، پښتون یو غیرتمند قوم دی، تر ګردو له مخه دی عزت غواړي. وایي یاره یو شی ما ته مه راکوه، زما د علاقې وزیر دی ما پر کمبله کښېنولی وی، تر ووټو له مخه دی زما پر سپېره کمبله را سر ناست وي، نن چې ووټ وګټلی پر ما د مړې ورځ ده، لا زما د واده ورځ ده، دا سړی له ما سره څه نسته. او دا سړی دا 5 کاله موږ وینو چې دی له هر سړي سره کښېنستی دی، که غم دی هم نه دی ځین پاته سوی، که خوشحالي دم نه دی ځین پاته سوی. ځوان سړی دی دا که موږ اسمبلۍ ته ولږو، تعلیم یافته سړی دی، زموږ ستاسې حق راوړی سي. اوس زه د یو څه مختصرې وینا دپاره حاجي ګل محمد بیدار صاحب ته دعوت ورکوم چې دی د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران چیرمین صاحب، د ده سره راغلي مېلمانه او د داګردو کلیوالو په اجازه سره زه یو 3-4 خبرې درته کوم. تقریرونه خو موږ څه سیاسي خلک یو چې په سیاست کې وخت تېر کړی دی، موږ به څه سیاست کې څه به کار وي څه به زندګي وي. یو مختصره ټیم دی پر اساس هغه په ناجوړي کې پر اساس ولې سیاست هم په پلاتولې وم کوي په پښتونخوا کې هم وکړي. میر بازمت خان چې ووټ کټی دا وخت په پیپلز پارټۍ کې دا وخت په پیپلز پارټۍ کې ستاسو د ګردو په اجازه باندې او تاسو ته ګردو سلام علیکم یا یو څو خبرې درته کوم. په ټول یو مختصر تاریخ درته بیانوم. په ټول چې کله خدای پاک وزیر اعظم کې صدر هم اوسېدلی دی، یا چې کله خدای پاک دی وزیر اعظم کلی د وزیر اعظمي یې سنبال کړی، د تر ګردو له مخه دا کار وکړی. لاړې په ډاکټر قدیر خان پسې. ډاکټر قدیر خان یې په یو ملک کې سفیر کړی و، قدیر خان یې راوستی و ده ته لیبارټي ورکړله. د دنیا یو طاقت نه شو په خبر چې دا سړي له کومې خوا څخه دا مواد راوړل، دا شیان یې له کومه ممالکه څخه راوړل، یو څوک هم نه شو په خبر. د پرویز مشرف زه ګواهي ورکوم د ورځ په قیامت باندې زه سلام پیش کوم بټو ته، زه سلام پیش کوم قدیر خان. هیڅ څوک نه شو په خبر. قدیر خان موږ په 6 باندې ودرول، په 6 نمبر باندې، لیکن انډیا ته موږ له شاوله هغه له مخه د ماکاوه. اوس موږ په 1 نمبر کې کنو، موږ په 6 نمبر کې بټو موږ 6 نمبر را ورسول. اټمي طاقت پاکستان جوړ کړي، اټمي طاقت چې ودانور ته په لاس ورغلی، هغو مواد شروع کړل چې رسېدلي نه وو. امریکا پر خبره سوله، پابندي پر ولګول، پابندي پر چا باندې ولګول؟ پر قدیر خان باندې ولګول. په کور کې نظربنده کړل، مړ سوی د دنیا عیش و عشرت یې نه ویلی. انډیا صدر ځین جوړ، مسلمان وی دا سړی انډیا صدر ځین جوړ کړي، موږ په کور کې بل نظربنده کښېنول. په ټول یو مختصر تاریخ ته تیار په ټول 3 خبرې ولې مړی ده، مکان دی، کپړه ده. دا شان به زه خلکو ته ورکوم، دا شان به زه خلکو ته ورکوم. دا د عام خاص خبره وله، پټه خبره نه وله. په دا کې اول واره د شناخت کارت شروع کړي، بیا یې راشن کارت شروع کړي. تر ګردو له مخه اول شناخت کارت چې جوړ شوی دی هغه د بټوغه جوړ شوی دی. زموږ به زون نمبر چې دی پخواني شناخت کارت دی 609 دی. د سیم غ ماته نه دی معلوم، کوټې له ما سره شته. دلته په دا دویمه خانه کې کله کال لیکل کېږي، کله عمر لیکل کېږي. دا مختلف واره وبدل شوی دی. ما په شناخت کارت کې وخت تېر کړی، دا په مختلفو وختو کې په مختلفو طریقو بدل شوی دی. له دا په اخوا 000001 اول شناخت کارت د دغه اول شناخت کارت په پاکستان کې د دغه جوړ شوی. راشن کارت یې جاري کړ، تمام دنیا کې دغه ورکړ، سهولت ورکړ. یا دا سړی راولاړ شولی، سزا یې ګناه یې دا ګناه وکړله، قانون یې ور جوړ کړی. ستا د نن د 2023 خلک که عدالت دی، که د وزیر اعظم دفتر دی، که د صدر دفتر دی، که عدالت دی، که سپرین کورټ دی، که هائی کورټ دی، که تاڼه ده، که جیل دی، نن د تریاتر آیین چلوي. وایي په 2 اکثریت ختم الکشن وګټلي، یو آیین ختم جوړ کړه، چیرته را جوړ کړه.
پاکستان د لوټ کې لاړې پر خپله لار باندې آیا این ته را جوړ کړل کم کار د تا موږ ته را وکړل په ټول دغه تیراتر دغه جوړ کړی ته نن پورې چلوي قسم دی که وچه به د تیراتر بغیر فیصله وکړي اول به تیراتر ځي بیا به فیصله کوي خو په ټول دا جرم وکړي یو یې دا جرم وکړي خوشحاله اوسه دا جرم یې په ټول وکړی چې لاړې د عرب ممالک دوره یې وکړه اول شاه فیصل ورغی غټه دکه شاه فیصل ورغی غټه دکه شاه فیصل ورغی ولبایي تاسې راسئ نو ما سره خالي شرکت وکاسته خالي له ما سره ګډ ساسته زه به دا دنیا در ونه اچوم هغه دغه خبره ده ول تاسې نه ما سره ګډ ساسته زه اسلامي اقوام متحده په پاکستان کې در جوړوم په اسلام آباد کې در جوړوم چې تاسې سره قوت دی تاسې سره طاقت دی په دا خبره مه غلطه راسه چې نن امریکې له لاړ شي یوه لغړه نجلۍ درته کښېنولګي د شراب بوتل یې درته ایښی وي هغه چې کومه معده په درکوي په تاسې دسخت مه کوه سره راوځئ میدان نه راساسه شرکت را سره وکړه ځکه مفتي صاحب په پسې ولئ ول پر دا باندې راولیکه قیداني او دغه چې دي دا کافران د ډېر ځان ډېر وکتې غریب د ډېر ځان ډېر وکتې اخري ورځخت کړي چې ورځخت یې کړ ما سره انټرویو ده ما سره پروګرام دی ډول دا ما پر دا کاغذ باندې دسخت نه دی درکړی ما پر خپل مرګ باندې دسخت وکړ خدای پاک یو سینه ورکړی و خدای پاک یو عقل ورکړی و یو ذهن یې ورکړی و د دنیا یو تاریخ یې نشي ثابتولی چې دا سړي اټمي تجربه په کوم ملک کې وکړه چیرې وکړه یو څوک یې هم نشي ثابتولی ما ورته وده پرویز مشرف په وارو ما سلام اورېدولی دا ډاکټر شفیع خان دغه له راوړه دفتر له وراولیاړ شو ورته مخ له ورغی خلکو کوم ایوارډ به درکولی موږ دا ایوارډ درکړو چې ته کور نظربنده کښېنوئ موږ ته کور نظربنده کښېنول د هغه په سلسله کې دغه ملاس وله دغه سله وله پاکستان ته دا ځای پورې راورسولی اټمي طاقت یې جوړ کړي شپږم نمبر اټمي طاقت ولري بس سزا یې دا ورسېدله امریکا ودغه ته وویل والله شوټ کاسته و جولک ته والله شوټ کاسته دا وتړئ دا ودغه ته وویل د سعودي باچا وراره وي نوم یې له ما هېر دی هغه ته وویل دا وولس شاه فیصل وویستل شاه فیصل په کیساس کې وراره لاړه وټو یې ویلي په جیل کې ټسټ کړی سزا یې فانسۍ ورکړه تمام دنیا د رحمت وروسته وکړه باید دا سړی یو قیمتي سړی دی دا به په یو زمانو کې راوځي چې نه ورته ماتې یې راکړه په هر څو چې یې راکړه یې ماتې یې راکړه خو دا سړی مه ضایع کوه لیکن چې ډنډه د امریکې په پسې وله صفا به سره روړ په تور مخ په نه سره روړ نن که موږ آزاد یو غلامان آزاد یو شی نه یوه خبره نه چلېږي که چلېږي هغه د پنجابۍ استعمال به چلېږي زموږ خو نه چلېږي قسم دی که نه و پښتانه ته تاریخ ورکړی دی نه قسم دی که و پښتانه ته ایوارډ ورکړی دی نه قسم دی که بیا و سندې ته ورکړی د دا دوزخ د دوی بد کړي بس آخر خبره دا ده چې دی په سزا ورسېدی فانسۍ کوي شاهنواز بټو ته په جیل کې زار ورکړل او بل بټو ته په جیل کې زار ورکړل مرتضی بټو یې وویستی بس یوه په میدان کې بېنظیره پاتې شوله یو زرداري را پاتې شوی بېنظیره یې شوټ کړله یو زرداري نن را پاتې شوی دی پر میدان باندې بټو پر ځای باندې موږ تاسو پاتې دی نه بس اوس نور خو زه نشم درته ویلی دا د شمولیت اعلان اوس در وکړم چې بعد کې در وکړم اوس یې پسې وکړه زما له طرفه څخه که څه نه دي راغلي ټیم مختصر وي ما ته ناوخته ټیم ملاو شوی 25 کسان زما له طرفه څخه تاسې ستاسې په ګروپ کې ستاسې په پارټۍ کې د چرمین په پارټۍ کې زما له طرفه څخه اعلان بس که چیرې غلطي راڅخه شوي یا ما یو بیکاره خبر کړي د هغه معافي غواړم د ډاګر د مجلس څخه نعره بوټو عزیزانو زموږ حاجي صاحب وویل زه مختصرې خبرې کوم لیکن په دا مختصرو خبرو کې دونه غټ تاریخ بیان کوي چې موږ هم ډېر کم اورېدلی دي دا د پیپلز پارټۍ خلکو پیپلز پارټۍ که نن ښایسته ده دا په خپل تاریخ ښایسته ده
په تاریخ په دا وجه ښایسته ده چې د پاټیانو کارکونان مړه کېږي. د دغې پارټۍ چې کوم لیډرشپ وي هغه ورمخته سوی پانسۍ ته. ذوالفقار علي بوټو ته هر څونه وویل ستا غټ لیډر یې د دنیا په کم ملک کې تا اثرات غواړې موږ یې تا ته درکوو، لیکن دا کم ستا خبره کوې چې زه قادیانۍ له ادارې اسلامه باسم ته مه باسه. ده ورته ویل تاسې ما پانسۍ کوي لیکن زه قادیاني زما د نبي دښمن دی، دا زه په اسلام کې نه هیله کوم. بیا یې و بېنظیرې ته وویل سته دا د روټي کپړه مکان نارې مه وه. بیا بېنظیره راپورته سو، هغې دا ورته ویل چې زما پلار پر دغه مځکه باندې قربان شوی دی، نو بیا یې زم قربان زه څه کوم چې دلته ګرځم چې موږ قرباني ورکه دا مځکه موږ در زرخیزه کله انشاءالله چې کوم خلک په موږ پسې دي موږ میټاوي هغه موږ نشي میټاولی. د پاکستان په نسلو کې به نسلونه راپورته کېږي، هغه به د ذوالفقار علي بوټو تاریخ یایي او پاکستان زنده‌باد او جی بوټو ناره به وي. هغه ناره انشاءالله دا د نن په سیند کې څونه ژوندی و د لورلای پر مځکه باندې هم ژوندی کېږي. اوس زه د بلې وینا دپاره د پیپلز پارټۍ ډېر زوړ ساتي خیر محمد ناصر صاحب ته بلنه ورکوم چې دی په انتهایی مختصر الفاظ کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه تر ټولو له مخه حاجي ګل محمد صاحب ته او د ملګري د 25 کسان پارټۍ ته شامل شوي دي موږ مبارکي ورته یایو، د زړه له کومې مبارکي ورته یایو. عزیزانو وخت نشته، مختصره خبره به کوو. نو خبرې خو ډېرې دي، بین الاقوامي، انټرنیشنل، بین الاقوامي، قومي، صوبایي، لوکل. موږ به پیپلز پارټۍ تاسو ته معلومه ده چې قومي پارټۍ ده، د پاکستان پارټۍ ده. په دې کې هر قوم شته، هر قوم، هر مذهب، هر مکتبه فکر خلک پکښې دي. دلته خو مذهب نارې هم خلک وایي موږ یې وینو، موږ یې غیبت نه کوو په خپله. تاسې پوهېږئ پښتونوالي هم دي، بلوچوال هم شته، پنجابوال هم شته، ډېرې شته. پیپلز پارټۍ لیډرشپ دا د قومپرستي خبره ده. ښیم پیپلز پارټۍ قومپرسته پارټۍ ده، په دې کې هر قوم شته. د پیپلز پارټۍ لیډرشپ سیندی ده، پاخ کونج کې پاخوا زیاتګر سره سمندر ده. دا راولاړ شو صوبه سرحد وه، پښتونخوا یې کړه، پښتونخوا نوم یې ورکړو. حالانکې ANP کوښښ کړی و د باچا خان له وختو وشته یې، خو نه یې وکړه. اوس یې ټاني و دلته چې دا قومي اسمبلي کې 2 تیایي اکثریت غواړي، نو په اوس یې ټانو تا نه ده راوستی. نو زه دا یم چې دا قومپرسته پارټۍ ده، پښتون ته یو نوم ورکړو. د اسلام په باره کې یې دغسې کیسې کړي دي. 88 کې الیکشن و، دا اوس 1900 ضیاءالحق چې مړ شو له هغه بعد 88 کې الیکشن و. الیکشن چې وشو هلته 2 ورځې الیکشن و، 3 ورځې په مابین کې وې. پیپلز پارټۍ اکثریت پیدا کړو په پنجاب کې، ټوله ملک په پنجاب کې سیټان تر نواز لیگ زیات و. مقابله د نون او د پیپلز پارټۍ و. 3 ورځې پاتې شوې، دوی د قومیت ناره راواخیستل، پګ پنجابي، پګ جاګ پنجابي جاګ، یعنی سیندی رالی دلته پنجاب کې سیټان وګټل. دوی دا ناره شوه، د خلکو ذهنونه بدل کړو، په صوبایي باندې اثر ولوېدو، نون لیګ هلته اکثریت پیدا کړو. نو محترمه وزیر اعظم شوه، هلته پنجاب کې وزیر اعلی شو نواز شریف. خیر دا خو ما درته وویل چې ټیم نشته، دا قومي خبرې دي، دا به بیا په سوکه راځو. اوس خو موږ خالي تاسې شمولیت ته راغوښتي یو، تاسې ډېره مهرباني. لوکل خبره به درته وکړم. لوکل دلته په دې علاقه کې تاسې وینئ له 88 الیکشن شروع ده، هر چا ته موږ ووټونه ورکړي، که یعقوب ده، که حاجي ګل محمد دومړ و، که مولي امیر زمان و، خدای دې وبخښي، مولي فیض الله، هر چا دا لورلای هغه سپېره لورلای ده، هغه سپېره لورلای ده. بله ورځ دا کوچ کښې یو سړی مړ شو، ارباب غلام، بله ورځ یې مړ کړو. دغه سره موږ ناسته ولاړ وو، د ANP و. بیا موږ ما یو ورځ ورته ویل دغه سره ناست وو پریس کلب کې، سړی ارباب صاحب ته راځه لورلای ته شپه به وکړې، تا پالټۍ خلک هم شته، له موږ سره به هم شپه به. ده راته وخندل، لورلای ما لیدلې ده،
که چیرې یعقوب و ګل محمد دومره پلانی نومان یې یاد کړو تر بابت لالا پورې تر فیض الله تر توره پورې دا اوس د دې داسې مړ کېدو تر دغه 3 میاشتې له مخکې که چیرې دوی یو شی جوړ کړی نوی شی نوې لورلايي بیا خو به زه درسم وبېګورم موږ ته به خوند راکړي نو که هغه کیسه نه وي بیا زه لورلايي کوم یعنې لورلايي هغه کیسه ده یو شی نشته الیکشن کې خو نو خود درواغ یایي دلته راشي بل څه ای تور خوارکی خو دونې دروزغنده چې موږ ناصري کې ورته یایي درواغ و بنۍ پوه شوې په سرایکي کې ورته یایي چوته کوړه یعنې ټوله کوړه ده نو عزیزانو موږ یو بیا دا خبره کوم چې تاسې موږ شکریا ادا کوو تاسې موږ راوغوښتلاستو الیکشن ته یو 2-3 میاشتې به یا څه کم یا زیاتې موږ هم دلته امیدوار لرو موږ هم پارټۍ لرو د شمس حمزه په شکل کې دی پارټۍ کې دا راغلی ده له پارټۍ سره رابطه ده آصف زرداري صاحب 2-3 وارې ورغوښتی ده مجلسونه یې سره کړي دي انشاءالله ما اول تاسې وویل چې دلته اول تور ده تور ته خپل قوم ووټ ورکاوه بالکل یې خپل قوم ووټ ورکړی ده مخالفت نه یو نیم کوو هغه خو څه کوي شاوخوا یې نور هم ګزاره کړې وه څه نور خلک هم ورسره و چې موږ یې فرشتې بولو فرشتې خو نه دي خیر نو نن سبا له توره ټوټل تومان خیلان ځینې تللي دي اوس اور دا علاقه کې موږ لاړو دا مختر علاقه امزازي علاقه ډېره خواره علاقه ده بیخي انتهایي خواره علاقه ده یوه چا یو څه نه دي ورسره کېږي دا تحصیل درجه یې نه ده ورکړې کې ورکړې ده دغه یې نشته خالي نوم تحصیل ده هغه نشته افسران دوکۍ ضلع جوړه شوه څرنګه ضلع جوړېدله تحصیلان یې هم ورکړو افسران یې هم ورکړو ایس ډي او پلانی دنګای سیا کم محکمي وو مګر میختر دغسې پاته نو میختر موږ تللي وي دا علاقه دوره کړې ده له شمس سره ټوله د دوی قوم چې ده باندې متفق ده له دې وجې چې ده مخته هم کار کړی ده چیرمین پاته شوی ده اور بلې بیا خلک هم وکتل که یا دلته یو تعصب هم پیدا شو چا پیدا کړو موږ یې نومان نه اخلو که یا نو عزیزانو ما خبره اوږده کړه حاجي صاحب ډېر بوټو صاحب په متعلق یې هم ډېرې خبرې وکړې داسې خبرې وکړې چې موږ ورسره باندې خبر نه وو نو یو ور بیا تاسې ډېره شکریا ادا کوو چې تاسې پیپلز پارټۍ کې شمولیت وکړو اور بل بیا دا یوه خبره درته کوم خبره ختموم دا 25 کسان نه دي چې موږ ورته ګورو 25 کسانو شمولیت کړی دی یا دا 25 کسان هر سړی 2 3 15 له خپل ځان سره یاران دوستان لري عزیزان لري ناستګوی لري بیخوا لري هغه هم را کینچ کولی شي را دغ کولی شي بریف کولی شي عزیزانو بیا به راځو دا خو یو شمولیتي پروګرام و بیا راځو محبتي پروګرامونه به هم کوو دا خو خالي اوس شمولیتي پروګرام نو معذرت غواړم ما خبره لږ اوږده کړه ډېره مهرباني اوس زه د آخري وینا دپاره محترم شمس حمزازي صاحب ته دعوت ورکوم چې دی خپله صدارتي وینا وکړي محترم شمس حمزازي بسم الله الرحمن الرحیم نن د زنګیوالې دا خو نو اواړه وی اوس نو تاسې زنګیوال هم راځي ماډل ټون هم پر څنګ دی په مابین کې یو مانده دی د حاجي ګل محمد بیدار پر کور باندې د نن دا شمولیتي پروګرام کې ناست حمزازی سردار نصیب حمزازی فتح خان اکا مندوخیل حاجي غلام احمد ناصر نورخان ناصر خیر محمد صاحب ناصر دغه د عبدالرحمن باروزی نور حسین بلوس کونسلر منان گنازی زکریا خان کیسرانی محمدان فخیزی طاهر مینوال ولی شاکر ناصر گلا خان زخپیل محمد نور لالا ناصر ملا نجیب ملازیی
کرم خان ادازی، شهاب الدین زما ورور دی، دا بل څوک دی، رحمت ماریزی، ناصر موزی، محمدیار الخانزی، ګل محمد حمزازی، ورسره ملک رمداد زموږ کلیوال، عاقب خان افریدی. دا ما میلمانه ځکه درو شول، تاسو د نیمه باریا ده چې دا اوس څوک راغلي، نو ځکه مو د دوی نومونه واخیستل. ډېر خوشحاله سو. تر ټولو له مخه حاجي ګل محمد چې زموږ د کلي د والا اخښی هم دی، زه اکثره دته اخښی یم، د ده زویان وي هغه موږ خوریان ولو. نو دی شکریه په دې ادا کوو چې د کالی خور کوي، مالیهداران یې هم راوغوښتل، خپلوان یې هم راوغوښتل، موږ ته یې هم ست وکړئ چې راسئ، او باقاعده یې له موږ سره په پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړئ. خدای دې وکړي چې د دوی راتګ په موږ پورې بختور شي. دا انسان ژوند هر شی لري، مژه هم ژوند لري، مرګ لري، هر غوا میږ وزه، موږ تاسو انسانان یو چې څونې ژوند وي پر امن زندگی خوند راکوي، د خوشحالي زندگی خوند راکوي. بیا په هغه کې بیا موږ تاسو پښتانه یو، زموږ ستاسو مزاج د سیالۍ دی، د سیالۍ ژوند خوند راکوي. پښتون کږه سره هر څونې مجبوره سوین دی چاته سوال نه کوي. نو زموږ ستاسو دا رنګه وطن دی چې دلته دا ریاست یو خپله لکیره ده، چې یا خواته د هندوستان بارډر دی، یا خواته پاکستان، یا خواته چین دی، یا خواته روس دی، یا خواته افغانستان دی، یا خواته ایران دی. د دغه ملکو راپهې خوا چې کومه پټۍ ده، دا زما او ستا ملک پاکستان دی، دا زما او ستا ریاست دی، دا زما او ستا وطن دی. په دې کې اوسو د دغه د انسانان په کروڑاو کې اوسېږي، بیا حکومتونه وي، ادارې وي، پولیس خپل کار کوي، لیویز خپل کار کوي، پارلمنت خپل کار کوي. نو موږ سیاسي خلک یو چې دا خلک شاملوو، نو سهار مو امید له دوی زه د اوټ وي. اوټ ډېر خلکو کړی دی، اسمبلی له تللي دي، کار یې کړی دی، نه یې دی کړی، هغه د دوی خپل کار دی. موږ پر بل الزام نه لګوو، نه د بل غیبت کوو. خپله دا درته ویلی سو چې تره واره زه راووتم، ما الکشن وکړي، نه زه راووټه، یو مختصره بیخي په لږ ټیم کې راووت. دا اوس موږ شمولیتونه شروع کړي، دا پارټیان والا و ما ته تاسو زور لګولی دی، الکشن تر یاره اعلان سوی نه دی، تا بیا لا کله دغه حال دی، هره ورځ فیسبوک دی، شمولیتونه دي. مال وروره زه تره واره ما ټیم نه وی، زه وسومه، دا واره زه تر وخت له مخه کار کوم. بیا چې الکشن رالی هغه ټیم به وروره بیا لوی لوی پروګرامونه کوو، ناسکه پکې نسته. نو تره واره الکشن کې زه پر دریم نمبر وم، پر اول نمبر اجیتور وی، پر دویم نمبر مولوي فیض الله صاحب وی، زه پر دریم نمبر وم. بیا ما دا دفتر نه کوي بند، له الکشنه بعد ما محنت شروع کوي، ما فاونډیشن شروع کوي، ما خدمت شروع کوي. زموږ په وس رسېدله هغه کار، هغه خدمت موږ د دې بوري د ولس کاوی، د هر چا دا کار م شروع کوي. راغی بلدیات الکشن له مخه زه لاړم، یو پیپلز پارټۍ کې مو شمولیت وکړي، کار مو شروع کوي. په سیاست په آزاد هم کېږي، زه آزاد هم درېدی سوم، تر واره م آزاد ودرېدم. نو یو پارټۍ له به کلمه پیپلز پارټۍ ما خوښه کړه چې دا ښه پارټۍ ده، د ګر پاکستان پر لیول. دلته به پیپلز پارټۍ وزیر نه وي راغلی، دا موږ منو، مګر دلته که موږ تاسو خواري وکړه د پیپلز پارټۍ وزیر راکلی سي، که بل وخت نه وی راغلی اوس راکلی سي، دا به وویني، بوری به هم وویني. ولې دلته بلاول او زرداري نه راځي، نه موږ ته ووټ راکوي. خواري به موږ کاږو، همت به موږ کوو، منډه به موږ کوو، ووټ به موږ غواړو، دا سیټ به پیپلز پارټۍ له موږ ورګټو. بیا که پیپلز پارټۍ په اقتدار کې وله، په حکومت کې وله، معنا خاص کر روان وار بلوچستان وزیر اعلی به د پیپلز پارټۍ وي. دا زموږ د بلوچستان چې کم سیاسي لیډرشپ دی، سیستان ګټی سي، دا اکثریت لاړل پیپلز پارټۍ. چې وزیر اعلی ستا وي دلته ته سیټ وګټې، نو ته د دغې علاقې خدمت کوی سي، دلته سکول راوړی سي، دلته اسپتال راوړی سي، دلته زوړ اسپتال سموی سي، دلته زاړه بند سکولان خلاصوی سي، دلته بجلی ورکوی سي. دا ماله د نوې آبادي د تره واره زه رالم په الکشن کې، د دې مالیې والا و ما ته ویلی که ته خدای کامیابه کړې بیا به موږ ته بجلي راکړي. مال بالکل که الله کامیابه کړم دا بجلي به درکوم، مګر 15 کاله پوره سو نن هم په دې محله کې بجلي نشته.
ګوره بجلي دا د ښار و خلکو ته دا ډېره ضروري ده. یو خو د سارا خلک دي هغه استري کالي نه په غاړه کوي. د بازار د دا هر کورس یو بازار له وروځي استري کالي به د خامخا یې ولي خل په غور درکوي کالي د ګونجه نو استریش کمه ده دا په بجلي ده فرج په بجلي دی معنا دلته ژوندګر اوبه په بجلي دي سراکایر ته بیا شمسي اخی ته دونې خرچه کوي د سارا خلک شمسي اخی خو زمینداری به کوي ګټه ورکوي د بازار سړی به نو د کور د چښندو اوبو دپاره معنا 15 لکه روپۍ په شمسي لګوي نه دونې پیسې موږ لرو موږ غریبان خلک یو دغه یو پلاټ هم پیدا کړی بیا هم له بله پیسې اخیستې بیا هم ځای جوړ کړی بیا هغه نه جوړ نوي جوړ پرده خوی را وګرځو یو کلا دیوال و نو ایزانو د نماینده کار دا دی چې هغه دلته کار وکړي او د ضرورت مطابق کار وکړي په کومه محله کې یو شی ډېر ضروري وي دا بجلي په کار دی اوله معنا د دغه کلي ضرورت دا به زه درته وایم چې دا زما او ستا نمایندګانو بجلي لګول کې ده په یوه محله کې 3 ټرانسفارمر دي څلرم یې ورې ورته لګول یو یې زه په هغه تنبه نه ګډېږم ماته له هغه لاینه تنبیه راکړه هلته تنبیه لګېدلګې دي بجلي سته نو اول حق هلته وي سچیر ګسر بجلي نه وي تار نه وي سچیر تار تر سوی بیا موږ لاین خامخا کشو دا ستاسې د مالیې مثال ما په دې ګی درکوي که موږ دا سیاست کوو ځان اسمبلۍ له بیایو ځان وزیر جوړوو نو سهار به د دې ولس کار کوي دا نور خلکو کار کړی دی نه یې کړی خپله ذمهواري و تاسو ته درکولی سو چې اوله ورځ م سیاست ډېر په صفا نیت شروع کړی دی په صفا نیت م کړی دی بیا چې م په پارټۍ کې د خلکو بدنیتي ولیدله بیا م له هغو سره حساب هم وکړي بیا د هغو په مخ کې هم ودرېدو بیا م هغه په سزا هم ورسول دا کار کوي الله تعالی شمس یې نشي کولی دا نظام د الله دی مګر موږ به له الله سره دا وعده وي له تاسو سره به زموږ وعده وي تاسو د الله مخلوق یاسته بندګان یاسته چې موږ په کار دی په اخلاص سیاست وکړو او د دې علاقې خدمت وکړو که زه نن دغه شمس یم په ما د چا کار چلېدی زه یې چلوم که سهار یو ځای له ورسېدم یو لوی کرسۍ له نن به زه مېړه ته وینه ور پیدا کوی سم زه سهار بیا د یو مېړه د علاج 50 لکه روپۍ خرڅ راځي په سرکار کې دا ور مفت کوی سم نن زه یو کښنی خدمت به کوی سم سهار زه یو کور ته نوکري ورکوی سم دا کور د ګوړې د برې د یو ژوند کار کوی سم نن زما په وس کې دا نشته زه د خماجت ته شمسي ورکم سهار زه چې معنا دغه سم نماینده سم زه دا ګردې مالیې ته بجلي ورکوی سم ګردې مالیې ته دا زما پڼ نه وي دا د سرکار وي خو دا دی معنا زموږ بوری تعلیم یافته ځای دی خو پر بوري باندې تعلیم یافته نماینده نه دی راغلی مولوي صاحب وغتلی له مدرسې او د پارلمنټ ډېر لوی فرق حاجي تور صاحب ډګرۍ 2 کړګې وي کلاس پیلو یې په ګر بوري کې نسته د مدرسې ډګرۍ هم کړګې ده د BA ډګرۍ هم کړګې ده مګر کلاس پیلو یې نسته اریم خان تماخیل ویلې ول ما ته حاجي تور ول ما تا سره کلاس پیلو ده ویل ول ما حاجي تور ته ول ما طلاق دي که یا ترس ما تا په یو سپین نه په ګر بوري کې یو ریم خان یې کلاس پیلو وی هغه هم طلاق واچوي که زه که ما تور ګډ سبق سره ویل اوس دا معنا حاجي تور تکړه سړی دی موږ یې غیبت نه کوو 2 واره وزیر پاتې سوی دی مګر کار هغه رنګ د علاقې کومه توقع هغه رنګ کار دغه حاجي تور نه وکړي چې نه یې وکړي موږ دا یایس تعلیم هم ستا ځواني هم ستا په سیاسي پروسس کې هم پاتې سوي یو هر واره بیکګراونډ هم ستا دا اوس موجوده بلدیات ما ګردې پارټۍ کراس کې زه یې کړ شمس پر ما خلکو خندل پښتونخوا د علاقه ته سیاسي یتیم سوې مګر ما همت نه واری زه او زما ملګرو د دې سیاسي مقابلې له راووتو موږ دا اوس بلدیات کې یو کم 50 کونسلره وګټل دا ګردې پارټۍ ده د 80 کلو پارټۍ چې هغو سره معنا د مذهب کارډ هم وي له هغو سره د قوم پرستۍ کارډ هم وي هغو تره واره وزارتونه هم کړي وو نوکرۍ یې هم ورکړي وې کارونه یې هم کړي وو شمس وروره ایله دغه یې راووتی مګر دا ګردو پارټۍ څخه زیات کونسلران موږ وګټل دا معلومه ده چې را روان جرنل الیکشن کونسلر خو د تربره سره مقابله وي
په جرنل الیکشن کې به د شمس او د اجتور د ملک فیض الله مقابله وي. دا مقابله بیخي اسانه ده. نو انشاءالله ستر دا نور نمایندګانو زه چې د خلکو تندي ته ګورم دا زه وینم که چې میړه ګستر په خوله نه وایي چې اوټ درکوم په زړه یې موږ پوهېږو چې دا سړی اوټ راکړي په دغه هم بیا پوهېږو دغه یې نه راکړي. انسان په انسان پوهېږي. دا یو مینه ده. دا یو زموږ ستاسو یو ښه دود دی چې نن حاجي ګل محمد موږ خپل کمبلې له راوغوښتو د پښتانه خو یې وکړئ ست یې وکړئ عزت یې راکړئ. الله د موږ ته کامیابي راکړي چې موږ سهار د دغه سپین ږیري دا تبلیغي سړی دی زه یې پېژنم معنا چې دی په نادره کې په شناخت کارت کې د ده ډیوټي وه بیا د ده ته الله تعالی ډېر ښه صحت ورکړی وي. دلته ورور یو شپه جنګ وي روزه وه دی را روان دی له تراوه ورور هغه ګولۍ راغله ډز په ده کې وشته په هسپتال کې پروت وي لا موږ ورته ولاړو چې بچا وي کو وینه د فلانی شی دی اپریشن دی خو الله دا دی معنا واضلې نه و ده ته یې هغه رنګه صحت ورکوي دا چې تاسې هغه ټیم د ده ځواني لیدلې وای د ده صحت مو لیدلی وای ډېر ښه صحت الله ورکوي. مګر راغی یو ړنده ګولۍ وه په ده کې ولګېدل هغه بعد بیا ای فالج دی ای فلانۍ بیماري ده. مګر دا اوس چې دی ولاړ چې کوم تقریر یې وکړي ما ته خیر ډېر خوند راکړ. دا سړی د ځان یوه خبره هم نه وه. دا سړی معنا بوره اعلان نه کوي ټچ. دا سړی هغه لوړ سیاسي فکر زما په معلومات کې یو دغه راکوي. ما هم دا وویل چې یاره ښه دی زه هم یو ښه ځای له تللی یم چې نن یو چا د بټو صفت وکړي یو چا د بېنظیر او د زرداري د حکومت صفت وکړي موږ هم فخر کوو. تاسو ته هم دا وایو سیاست چې دی سیاست کې که چا خدمت کوئ هغه سیاست به د خلکو کامیابه هم وي و خلکو ته به خوند نه ورکوي. خدمت پکې نه وي چې خدمت په کم سیاست کې چا نه وکړي هغه سیاست که مله چا قرآن پر لاس راخستی یم خل باور نه پکوي. چا مله وروره د پښتانه تاریخ ګر سره راټول کړی وي دغه یې ورته کوئ هم خلکو هغه ته ووټ نه ورکوي. خلکو ووټ و خدمت ته ورکوي و خدمتګاره سړي ته یې ورکوي چې زه ښه در سره کوم دا ووټ دی شی دی داسې زه ووټ در کوم سهار له تا کار غواړم سهار له تا عزت غواړم سهار زما یو مجبوري راځي له تا فایده غواړم. دا ووټ سره دا شی نشته چې هی مه عزیز دی هی مه وروره شناخته دی هی وروره لږ رانږدې دی هی مه د پاټۍ دی هی سړی سکم دی دا پلانی دی چې له چا د توقع لرله چې دا کار یې کوی سوی ووټ هغه سړي ته ورکړه ماتې مه راکړه. ستاسې به توقع له اجتور وي ووټ اجتور ته ورکړه. ستاسې توقع به له مولوي فیض الله صاحب وي هغه ته یې ورکړئ. ستاسې توقع به له پښتونخوا او له پي ټي آی وي هغه ته یې ورکړئ. ما ته ووټ مه راکوئ. خو هغه سړي ته ووټ ورکړئ ستاسې سهار تاسې پر توقع دی خیږي هغه سړي ته ووټ ورکړئ. موږ ګر سوال درته کوو ګردو مالیداران ته یې کوو علما ته یې هم کوو و ملک ته یې هم کوو و سردار ته یې هم کوو و یو غریب سړی بزګر دی و هغه ته یې هم کوو. بله ورځ هم موږ ورغلو عمر موسی دی سر کښېنستو د ده پر ډبه باندې څنګه یې عمر خانه ښه یې جوړ یې چای راوغوښت دا واره ووټ یاره همت خو راسره وکړئ ول بالکل تا رواره مو اجتور ته ووټ ورکړی دی دا واره زموږ ووټ ستا دی او موږ دومره ډېر یو موږ ګر دا بې کوره مخلوق ول کول یې راسره وکړي چې بیا به د کورو پلاټونه درکړم هغه پلاټونه دی په خپله شروع کړل د سرکار مځکې یې قبضه کوي موږ یې بې کوره خلک یې دغه یې او واقعي هم په دا بوري کې دا رنګه خلک ستاسې کور نه لري یاره دوې لیبر کالوني جوړې که زر کوره کالوني جوړه که د سرکار مځکې هغه دي دا دوغن ډېر دي موږ ګرد چورت ورته ولی دي چې قبضه کوو سرکار مځکه د شمس مه قبضه کوي چې دی سهار وزیر دی تور دی مه قبضه کوي ملا فیض الله دی مه قبضه کوي دا خو دغه مځکه لري کلی لري کلا لري شاملات لري غر لري نماینده لري پیسې لري دا بیا د دغه هم واخیست په اسلام آباد کې بنګله غواړي ور هم کوی ای د سرکار مځکه خو دا اول مه قبضه کوو پر دې به یو سکول جوړېږي هسپتال به جوړېږي یا به د بې کوره خلکو یو کور پر جوړېږي 2000 کوره په دې لورلایي کې معنا دا نمایندګانو ذهنونه دوغم بند وو دا 2000 بې کوره خلکو ته دلته بله ورځ دا زنګیوالي بالا کبزي دي موږ سره شمولیت وکړي د بل کشي دي
ول په خدای که په ګربوري کې یو فوټ مځکه لرو ووټ یې سته ووټ زما هم یو ووټ دی دغه کښې هم یو ووټ دغه چیچګر هم ووټ شته دوغن ډېر دي مګر کور یې نسته ادره یې لا نسته هغو ګیله وکړه زموږ مړی په ادرو کې خلک نه یې نه توماخیل یې لکوي نه کودیزه یې لکوي نه ناصر یې لکوي له شپې یې بیا پټوو او موږ ګسر پخوا به موږ ویلو دغه بیا وروره ګسر یې خوري که څه چمپه کوي یا موږ کوچني وو مګر چیرې خوري وروره پټوي دا بې کوره خلک ته دا د نمایندګان به بې کوره سړي ته کور ورکړه جوړ ورکړه که جوړ نشي کوی پلاټ خو ورکړه دا ستا د مځکې کاغذ دی 2000 فوټ دی دغه سکیم دی دا سرکاري سکیم دی دا کالوني دا روډ دم نماینده ور جوړ کړي اوبه دم هغه ته ورکړي هغه سکیم ته بجلي دم ورکړي سکول دم به هغه 1000 کورو په محله کې 1000 کور معنا روغه محله ډېر ښه کار کړي که د نماینده ذهن وي سکول هم خلاصوی شي هسپتال هم خلاصوی شي نوکرۍ ډېرې راوړی دا موږ نه یې زما دا نیت دی زما ته خدمت خوند راکوي دغه یې هم کوم که خدای یو لوی مقام ته ورسولم بیا خو ګسر د سرکار د بل په نامه مړانه وي ډېره اسانه چې پیسې د بل وي نوکرۍ د بل وي قسم دې به دی مړانه در وکړم دا ګربوری د 80 کلو کار که په 15 کاله نه وسوي دا به ثابتوو کږي خو دا دې زموږ خلک سیټ وګټي پر پستو کرسیو پر شو ایسیانو پر سجانو خوند واخلي پټ سي هایا اکسین راوغواړئ ټیکهدار راوغواړه زما څو کمیشن جوړ شوی دی په جیب کې واچوه فلانی کار وکړه زوی ته وروره ښه موټر ورکړه بل زوی په ښه سکول کې واچوه زه اکثره یو ګی کوم زه دا زموږ وزیران زویان په ډېر ښه تعلیمي ادارو کې داخل کړي دي 4 لکه د یوې میاشتې فیس ورکوي مګر چې راوځي دا د عوام حق یې ووایي د ده زوی سهار لغړی د هر وزیر زوی لغړی شوی جایدادونه یې خرڅ کړي دي پورونه یې کړي دي بیا هغه راغلي دي بیا مرکې دي بیا پوروړي رانیولي دي د یوه وزیر زوی هم ښه سبق نه دی ویل دا د عوام ازار عوام یا ملګری چې دی دا سید دی دا ازار لري دا زما ملګری دا سړی له ما سره دا مندوخیل له ما سره دی هغه ناصر دی یا بل پنجابی دی یا بل څوک ملګری ازار لري ملګری چې زما لپاره ولاړېږي زما صفتونه کوي ما له ووټ غواړي یا ما ته ووټ راکوي یا زما ملګری ګسر ځي معنا کور یې پر بوري بازار دی ووټ یې پر نالي دی په هغه ورځ یې وروره ساوه کړږي یوه ورځ له مخه تللی ووټ ما ته راکوي زما سیالي غواړي سهار پر ما دا حق لري چې زه دی یاد کړم دا نه چې زه ګر شیان کور له راړم نو دا شیان وسو غیبتونه د نورو خلکو ځکه موږ نه کوو ځان درښیو 4 ګوتې سکمې دي و ځان ته نیول کېږي یوه ګوته بل ته نیول کېږي زه به ګس پر حاجي تور الزام ولګوم زه چې شم زه به پر مولوي فیض الله صاحب الزام ولګوم پر فلانۍ پارټۍ به یې ولګوم د خپلې پارټۍ صفتونه به وکړم د ځان زه دا وایم چې موږ هم هېڅ نه دي کړي پې راغلي نه یې پې پر دغه رنګه ځای نه یې راغلي مګر که راغو موږ به خدمت کوو د دغه کرسۍ یا د دغه د خدمت ځای له په هغه کې خدمت ډېر دی دا نه چې په دې کې معنا مراعات ډېر مراعات انسان چې کوم دی هغه د خپل نس موږ ضمیر هم داسې جوړ شوی دی زموږ سیاسي روزن هم دی شوي ده په خپل نس چې دی که انسان دا و زما نس به زه څنګه کوم دا انسان نه دی تر دغه غوا هم ښه تر دغه انسان چې دا دی د ځان په نس کې په نس خو چرګ هم پوهېږي خپل ځان مړی په نس خو ځان پوهېږي ځان مړی ما ته هغه د انسانان یو ما ته به د بل انسان معنا یو دک درد باندې خبر یو د هغه پریشاني به ورل کوو د هغه په بیماري کې به یې مت ورسره کوو د هغه نیستي ده په هغه کې به یو یې مت ورسره کوو کارونه د نظام د الله دی مګر دلته به ما ته د الله پر لار باندې سم قدم اخلو چې چیرې ضرورتمند وي له هغه سره ستا ښه کول پکار په کم مت کې کوې وی بیا اسلام کې سوال نشته دا زما او ستا اسلام یې زما او ستا قوم نن ګر په کرجن دی ما او تا د اسلام پر لار نه یې تللي ما او تا د انسانیت پر لار نه یې تللي ما او تا د پښتانه پر لار نه یې تللي که تللي وای که نن موږ خپل زکات وکاږو په دا محله کې به غریب نه وي په دې ښار کې به غریب نه وي په دې کلي کې به غریب نه وي
نه د اسلام پر لار ځو نه د پښتانه پر لار ځو نه پر بله لار ځو نه مفاد هغه رنګ حاصل کړی وار چاته مو خوله وازې نیولګي ته راسه دا واره دغه یې وکړو ته راسه دا واره دغه یې وکړو هغه هم نه پر در ورږي او خلکو روزي له الله د شمس روزي چاته نه ورکوي نه یې حاجي تور مولي فیض الله صاحب ورکوي راسئ تاسو په خپل ذهن کې وګورئ دا بوري کې وګورئ دا زاړه نمایندګان هم لیدلي دي نوي نمایندګان هم شته په دا بوري کې یو څه ځوانان شته هغه ښه صلاحیت هم لري تعلیم هم شته مګر د هغو بیا ووټ نشته هغو به دا تر الیکشن کې هم هغه ځوانان تقریر هم زده دی هړتال هم کوی سي په دا اوس تر الیکشن کې دوی معنا 4 کونسلري وګټي موږ یو کم 50 کونسلري ګټلي دي نو د لندې خټې وی لږ اوبه دارو دي موږ د خواري کښلګي له تاسو لږ همت غواړو چې ویې کوي دا زموږ شمولیتونه دي موږ روان یو هره ورځ نه هره ورځ موږ شمولیت دی نوي خلک په موږ ګډېږي دا له نه دا له دا 5 کلو شروع دي ستر الیکشن تر سوی دی دغه شمولیتونه دي خلک دي را روان دغه شمولیتونه دي زموږ د فیسبوک آی ډي د تاسو وګورئ له نن 4 کاله مخکې وګورئ که شمولیت نه وی سوی نوي خلکو شمولیت نه وی کړی نو زه تاوان درکوم دا شمولیتي پروګرامونه چې کوم دي دا هره ورځ روان ډېر خوند یې راکوي له تاسو سره مو ولیدل ستاسو محلې ستاسو کلي له راغو ستاسو په کلي کې معنا حکومتي د کارو دی نشان نشته چې هغه به تاسې راته وایاست چې دغه روډ منسټر صاحب راکړي دا اوبو لاین پلاني راکړي دغه بجلي پلاني راکړه نوې آبادي ده نوې راغلي یاسته موږ هم نوي انشاءالله د نوې آبادۍ غم به نه وي سړی خوري زړوغه دي نه در وخواړئ موږ تاسو وروره سره همسایګانې زه هم نه وایم تاسې هم نوي دلته راغلي یاسته که مو همت سره وکئ نو انشاءالله دا شورټي درکو دا باور و تاسو ته درکو چې تر دا نورو خلکو به موږ ښه یو موږ به خدمت ته توجه ورکوو خدمت په اسلام کې هغه عظیمه عبادت دی عظیمه عبادت خدمت عبادت خو ډیر دی مګر هغه عظیمه عبادت خدمت دی ستاسو یې کور ودان ډیره مننه الله مو عزت وکړه د حاجي ګل محمد صاحب چې موږ ته بلنه راکړه دعوت یې راکړئ ډېر خوند یې وکړئ کور م ودان سه الله مو عزت وکړه مننه هغه وخت پوټو وخت سید پروګرام کې ما تاسو وویل چې ما شام